سورة البقرة آیت نمبر 248. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إلى آخر الآية. موږ دا واقعه شروع کړې وه چې په بني اسرائیلو کې چې کله د موسی علیه السلام نه بعد الله تعالی په دې باندې یو سړی مسلط کو چې د هغه نوم هغه جالوت و، او جالوت راولګېدو د دې خلکو علاقې ورانې کړې تر دې پورې چې د دوی سره کم د حضرت موسی علیه السلام هغه صندوق و، او په هغې کې د موسی علیه السلام مقدس امانتونو هغې هم د ځان سره ویوړل، او دې بني اسرائیل له قسمه قسم عذابونه ورکړل. نو د هغې نه بعد دوی درخواست وکړو د پیغمبر ته حضرت شمویل علیه السلام ته چې زموږ لپاره یو امیر پکار دی چې د هغه په ملګرتیا کې موږ د دې عمالقو سره او د دې خلکو سره جهاد وکړو. نو دوی ته د پیغمبر وی چې حضرت طالوت چې دی نو دا به ستاسو امیر شي او ستاسو کمانډر به وي او د هغه په ملګرتیا کې جنګ وکړي. نو دا اعتراض دوی دا وکړو چې یاره دی خو په موږ کې غریب سړی دی او دله الله تعالی پراختیا د مال نه ده ورکړي، موږ به د ده خبره څنګه منو؟ نو الله تعالی د هغې جواب وکړو. اوس دوی بیا راغله او دا خبره یې وکړه چې یاره د دې بادشاه نښه به څه وي، موږ ته به څنګه پته لګي چې دا الله تعالی مقرر کړی دی او که نه دی؟ نو دې پیغمبر ورته ووایي چې ان آیة ملکه ان یأتیکم التابوت، د هغه د بادشاهۍ نښه دا ده چې کوم صندوق ستاسو نه دغه بادشاه وړی دی جالوت، نو هغه صندوق ته واپس تاسو ته واپس راشي. څه مطلب؟ اصل کې داسې و چې په دغه صندوق کې الله تعالی فرمایي فیه سکینة من ربکم، په دې کې سکینه وه. سکینې مطلب دا دی چې ګوره دا یو صندوق و او په دې کې د حضرت موسی علیه السلام پټکې مبارک و، حضرت هارون علیه السلام همسا و پکې، د موسی علیه السلام همسا و پکې، او ډېر علما داسې وایي چې په دې کې دا کم ترنجبین چې الله تعالی په دې باندې نازل کړي وایي د دې نه هم څه ټوکره پکې پرته وه، او دا به دوی ته ور یادول چې الله تعالی په تاسو باندې ګوره دومره نعمتونه هم کړي خو تاسو د هغې قدر ونه کړو. خو په دې صندوق کې کمال دا و چې په دې کې چې کله د دې بني اسرائیلو سره و نو چې کله به داسې د جنګ وخت راغی او دوی به صفونه برابر کړه، نو دا صندوق په مخې ته کېښودو او د الله تعالی نه به یې دعا وکړه چې الله تعالی موږ له فتح راکړي. نو د دې صندوق د برکت په ذریعه باندې به الله تعالی دې بني اسرائیل له فتح ورکوله. نو چې کله دا بادشاه راغی دا جالوت، نو دی راولګېد او دا صندوق یې وتښتو. مظهري لیکلي دی چې دا صندوق اصل کې یو لرګی دی، د هغې شمشاد نوم دی، وایي د هغې نه جوړ و او دا 3 ګزه اوږد و. او تفسیر مظهري دا خبره لیکلې ده چې دا د آدم علیه السلام د وخت نه را روان و، بیا د شیث علیه السلام سره و، بیا د ادریس علیه السلام سره و، تر دې پورې چې موسی علیه السلام ته راورسېدو، او موسی علیه السلام پکې بیا د خپل تبرکات هغه یې ښودي. خو د الله تعالی شان ته ګوره چې کله دې جالوت بادشاه دا صندوق وتښتو نو د دوی باندې به وباګانې راتلې، او د دوی سره به چې کله و علماو لیکلي دي چې دوی دا د خپل بت لاندې خښ کو او وی چې څوک ته ورسېدی نشي، نو د الله تعالی شان ته ګوره چې دا بت نسکور راولې دی، وایي دوی چې دا څنګه چللی دا صندوق موږ له ښه نه راځي.
دغه شان وایي په دغه کلي کې الله تعالی په دې باندې مګي مسلط کړي و دې به شپې دوه په خیر ته ولا چک لګو او بعضې ټایم کې ولا کلمې وسیرلې نو دې خلکو سره یره پیدا شو چې دا صندوق چې دی نو هغه موږ له ښه نه راځي نو واپس یې دا مشوره وکړه چې دا صندوق موږ واپس کول پکار دي وایي په یو دوه غویانو باندې دا وتړو او دی یو طرف ته خوشي کړي نو فرشتې ورغلې او دا دواړه غویان یې ونیول او د دې طالوت ته د کور مخې ته یې ودرول نو دې بني اسرائیل ته ویل چې ګوره د هغه د بادشاهۍ نښه خدا ده چې هغه صندوق چې هغه ستاسو نه ورک شوی او بغیر د جنګ نه تاسو نشو حاصلولی نو الله تعالی تاسو له خپل کور ته راویستو وایي د هغې نه بعد چې به دې بني اسرائیلو مخې ته کېښودو د هغې نه بعد هم الله تعالی به له فتح ورکوله نو په دې آیات کې الله تعالی دا فرمایي چې د هغه د بادشاهۍ نښه دا ده ان یأتیکم التابوت چې تاسو ته به ګوره هغه صندوق واپس راشي دویم قول امام رازي رحمه الله دا ذکر کړی دی چې اصل کې به دې صندوق کې حضرت موسی علیه السلام تورات یې ښودی و ځکه تورات په کتابي شکل کې نه و بلکې هغه مختلف داسې د زبرجدو کاڼي او په هغې باندې لیکلی شوی و او تقریبا 100 پورې یا 1300 پورې دا کاڼي و نو موسی علیه السلام پکې دا کاڼي ښودي و نو چې کله دوی نه دا صندوق ویوړلی شو نو دا اصل کې د بادشاه نه بلکې دا الله تعالی اسمان ته خېجولی و دا صندوق چې موسی علیه السلام وفات شو نو دا تورات الله تعالی اسمان ته خېجولی و نو دا بني اسرائیل د کتاب نه هغه محروم و لکه نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایلی دي چې کله اخره زمانه شي او قیامت ته دا وخت نږدې شي نو د قیامت په سحر باندې به یو نښه دی چې نور چې دی نو هغه خو به د دې بل طرف راخیږي او بله نښه به دی چې سحر کله خلک قرآن مجید کلاو کی نو په دې قرآن مجید کې به تشې پاڼې به خالی او په دې کې به دا حروف چې دی نو هغه به ترې وران شوي نو یو سړی به کتاب راوالي نو بل کس ته به ورمنډه کړي چې ته راشه ما خو کتاب وکتو په هغې کې هغه آیاتونه پکې نشته وایي تر دې پورې چې الله تعالی به د حافظانو د سینو نه هم دا قرآن مجید هیر کړي نو چې هغه راشي چې وګوري چې پاڼې واړوي چې واقعي به دې کې خو د الله تعالی کتاب نشته نو بس په دقه ورځ باندې به بیا قیامت قایمېږي نو دقه شانته کې د دې بني اسرائیلو نه الله تعالی دا کتاب چې دی ته اسمان ته اوچت کړی و و چې کله دا طالوت بادشاه شو نو د په برکت باندې الله تعالی دا کتاب را واپس کو او واپس بني اسرائیل له تورات واپس ورکو و دې نه مطلب دا دی چې ایاتیکم التابوت چې تاسو ته راځي تابوت فيه سکینه من ربکم چې بدی کې به سکینه وي تاسو د رب د طرفه څه مطلب دی یو مطلب یې دا دی چې کله تاسو دا کتاب راشي نو تاسو زړونه به الله تعالی هغه مطمئن کی ځکه د الله تعالی په کتاب کې دا کمال دی چې د انسان زړه ورسره مطمئن کیږي الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله تعالی په ذکر باندې د زړونه هغه مطمئن کیږي او د ټول نه بهترین ذکر هغه قرآن مجید دی نو سکینه من ربکم مطلب دا دی چې اطمینان برازي د رب طرفه تاسو ته چې کله دا صندوق راشي دویم مطلب دا دی چې د سکینتون نه مطلب دا دی چې د اسمان نه به یو دوه وریځې راشي او هغه به فرشتې به سره راکوزیږي نو په دې صندوق کې الله تعالی دغه وریځ ایښودې وه دا هم کیدی شي وایي د هغې دلیل دا دی چې یو صحابي دی اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه دیو ځل د شپې تلاوت کوو وایي چې کله تلاوت کوو نو د ده خواته اس ولاړو وایي هغه په ټوپونو باندې شو دومره ټوپونه یې وهله چې ده د خپل مونځ تلاوت په قلاره کو وایي چې په قلاره کو هغه اس په ارام باندې ودرېدو وایي چې بیا شروع کو تیز یې کو بیا اس ټوپونه شروع کړه وایي نبی علیه الصلاة والسلام ته سهار وفرمایل چې د الله رسوله دغه شانته کې کار را سره بېګا وشو وایي نبی علیه السلام ورته وایي چې دا الله تعالی په تا باندې سکینه نازله کړې وه وریځ راغلی وه ستا په دې کور کې وه او فرشتې را نازلې شوي وي چې تا له کله د قرآن مجید دا تلاوت کوو نو ستا دې اس نه شو برداشت کولی نو ځکه هغه ټوپونه وهل نو د سکینې نه بل مطلب دا دی چې فرشتې راتلې دغه شان وریځ راتله نو دا هم د الله تعالی د کتاب کمال دی چې داسې د الله تعالی کتاب ویلی کېږي نو هغه مجلس ته فرشتې راځي سکینتون بل مطلب دا دی بل د سکینتون مطلب دا دی
چې په دې صندوق کې سکینه پکې وه. نو سکینه وایي دا اصل کې یو لوښی و چې دا د سرو زرو جوړ و، او وایي دا هغه لوښی و چې د پیغمبرانو زړونو له پکې فرشتو غسل ورکړی و. لکه د نبي علیه الصلاة والسلام سره د هغه زړه چې سیرلی شوی نو یو دوه درې ځله سیرلی شوی دی. یو چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماشوم او د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د هغه په کور کې و، نو هغه وایي چې زما په کور کې و یو ماشوم یې رامنډې کړې او ما ته وی چې هغه زمون چې کم د مکې نه کم ماشوم راایسته دی هغه چا را سملولی دی زړه ولې سیري. نو حلیمه سعدیه وایي چې زه کله راغلم وایي نبي علیه الصلاة والسلام چې دی نو ولاړ و، وایي ما ورته چې دا څه چلو شو، وایي ما ته وی چې یو دوه سپینو جامو والا کسان راغله، زه یې را سملولم، زما د زړه یې را واغستو او یو لوښی ورسره و په هغې کې ووینځو او واپس یې زما په زړه کې کېښودو. وایي دا اول ځل و ځکه چې په دې ټایم کې پیغمبر علیه السلام له وړوکی و، نو الله تعالی د نبی علیه السلام د زړه مبارک نه د ګناه هغه ماده بلکل وینځله. د پیغمبر علیه السلام په زړه کې چېرته کې د ګناه خیال او سوچ پکې هم نه راغلی، تصور پکې هم نه راغلی. نو یو ځل دا شی و. بل ځل داسې و چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام معراج ته تلو، نو په هغه ټایم کې داسې یو سفر و چې په هغې کې د انسان د وس کار نه و، ځکه د عرش پورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تللی و. د دې وجه نه چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام کله یو ځای ته ورسېدو، وایي په هغه ټایم کې ورته ووایي چې اوس د الله تعالی انوارات دومره دي چې زه نشم برداشت کولی، اوس په تاسو یوازې ځئ. نو د پیغمبر علیه السلام زړه په دغه ټایم کې رپېدو، نو فرشتې راغلي او دا زړه یې وله وینځو، داسې انوارات یې پکې وله ور واچول چې بره دا نور برداشت کړي. نو دقم د نبي علیه الصلاة والسلام زړه انځلی شوی. نو سکینتون بل مطلب دا دی چې په دې صندوق کې هغه لوښی و چې فرشتو پکې د ټولو پیغمبرانو زړونو له غسل ورکړی و. توستون دا یو لوښی و چې هغه پکې پروت و. سکینتون بل مطلب دا دی. وبقیة مما ترک آل موسی، او هغه پاتې شوي شیزونه چې پرېښودي وو خاندان د موسی علیه السلام، و آل هارون او خاندان د هارون علیه السلام، تحمله الملائکه چې فرشتو اوچت کړي وو. نو په دې صندوق کې د موسی علیه السلام هغه پټکی مبارک و، د موسی علیه الصلاة والسلام جبه مبارکه وه، همسای پکې وه. ان فی ذلک لآیة لکم، په دې کې ستاسو دپاره نښه ده ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان راوړونکي. نو دې ځای کې یو دا مسله ثابتېږي، ما به وروسته هغې ته اشاره م وکړه چې تبرک بآثار الصالحین، د پیغمبرانو چې کوم آثار دي په هغې باندې برکت حاصلول وایي دا جایز دي. وایي د هغې وجه دا ده چې ګوره دوی به دا صندوق مخې ته کېښودو او په جنګ کې به الله تعالی ته دعا وکړه، الله تعالی به د دې صندوق د برکته فتحه ورکوله. لکه ما تاسو ته د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه د ټوپۍ قصه کړې وه چې د هغې د وجې نه الله تعالی هغه له فتحه ورکړې وه. د نبي علیه الصلاة والسلام یخته مبارک پکې و. دغه شانته کې یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام له چا یو څادر را لېږلی و، وایي هغه یې مني څادر و. وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې یې واغوستو نو یو صحابي پسې راغی، وایي نبي علیه السلام ته یې چې دا څادر راسره ډېره زیاته مزه کوي. وایي نبي علیه الصلاة والسلام ورته چې که ستا خوښ نو تاله به یې درکړم. وایي هغه ورته چې که ماله م راکړو نو ډېره به ښه وي. وایي نبي علیه السلام ورته ایسته د اوږې مبارکې نه راکوز کړو چې ته یې واله. چې کله هغه په سر کړو وایي په دې کې وله نور صحابه کرام راغلل او داسې پیغور یې ورته کړو چې ګوره پیغمبر علیه السلام خو چاته انکار نه کوي، خو دا تا ډېر زیات بد وکړه. نبي علیه السلام له چا را لېږلې وو، یو ګفټ و، یو تحفه وه، تا ترې واغستو. وایي هغه ورته چې ما ته دې دپاره نه دی اخیستی چې زه یې په سر ومه، دا خو ما د دې دپاره اخیستی دی چې د نبي علیه السلام په دې څادر باندې زه برکت حاصلوم، او دا زما وصیت دی چې زه کله وفات شومه نو زما کفن به ما به په دې څادر کې ښخ کوي. حضرات صحابه کرام فرمایي چې کله دا صحابي بیا وفات شو نو خلکو ولیدو چې حق د نبي علیه السلام په څادر کې رانغښتی و او هغه کفن شو. نو ګوره دلته کې د پیغمبر علیه السلام د څادر مبارک نه دې صحابي برکت حاصلوو، نو ځکه د پیغمبر علیه السلام نه واغستو. دغه شانته کې د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه و چې کله دی وفات کېدو نو د وصیت وکړو چې زما سره د پیغمبر علیه السلام نوکان مبارک دي، ځکه دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنه به د نبي علیه السلام خدمت کوو. وایي ما ولې یو ځل نوکان واړه کول نو نوکان مې ځان سره کېښوده. نو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه وصیت وکړو چې زه کله وفات شم نو زما په دې سترګو کې د پیغمبر علیه السلام نوکان کېدی. دا هم د برکت د وجې نه دی دا معلومیږي چې د انبیاو د صلحاو
دا غوی په سيزونو باندې برکت حاصلول هغه جایز دي. دغه شان امهات المؤمنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په دې سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ګیری مبارک یختو احادیث کې راغلي دي. امام بخاری رحمه الله حدیث نقل کړی دی چې هغه یخته د پیغمبر علیه السلام وو خو دې سه ولکه نکریزه چې ولا ورکلې شوی د سربخن غونته کېو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ګیره مبارکه کې چې یختص بن شوی نو تاریخ لیکلی دی چې دا یا اتلسو یا 29 یخته د نبی رسول الله په دې ګیره مبارک کې سپین شوی نو پیغمبر علیه السلام بولا نکریزه یا وسمه به ولا ورکوله. نو هغه یخته چې ونو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د ځان سره محفوظ کړو او بیا په یو بوتل کې بند کړو. نو صحابه به د څنګه برکت حاصلو چې څوک به بیمارو نو هغه بوتل به راوغستو او هغه په اوبو کې واچو او هغه اوبه به بیمار اوس کړي الله تعالی بوله صحت ورکو. نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یختو مبارک په وجه باندې خلکو برکت حاصلو. دغه شان دکې یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چرندام کول نو چې اوبه مبارک به د مخ مبارک ته واچولې او کله به دې سلام دیتلې نو خلکو به تلاس نیول نو هغه د ځان پسې راخودې د برکت لپاره. او په دغه ټیم کې یو بادشاه یو سفیر را لېږلو وته پیغمبر علیه السلام معلومات وکړه چې دا څنګه سره هغه چې لاړو خپل بادشاه ته یې وایي ته به دې سړي باندې چرته کېم فتح نشي مونږ وی ولي وی هغه چې کوم ملګری دی وی هغه سره دومره مینه ساتي چې هغه به کوم وب مخ ته ورواچو هغه به زمکه ته نه پرې خو دی او وی چې چاته به وب ونه رسېږي وی هغه به د بل صحابي په سلسله د الله سره خو دی چې لونوال هغه ته ملاو شي دام صحیح ده. نو دینه د نبی له صلوات و سلام د او داسه په وب باندې او برکت حاصلو. نو دا مسله مسلمه ده. ډېر خلک اکثر د دین انکار کوي چې رب برکت نشته او د صالحینو په شیزونو کې برکت چرته وو د پیغمبرانو پای کې چرته وو د صحابه پای کې چرته وو. دا غلطه خبره ده. ورته د آیات نه معلومیږي او ما تاسو څومره احادیث وی د دینه معلومیږي چې د پیغمبرانو په اشیاء باندې برکت د صالحانو په اشیاء باندې برکت دا اصل اول جایز دي او دا بالکل ممکن ده. نو دې آیات کې الله تعالی دغه فرمایي وقال لهم او اویدویتا نبیهم نبی دوی ان آیت ملکه بشکا داغه د بادشاہ نخا ایاتیکم التابوت چراب شتا ستا صندوق پی سکینتم پای کی بسکینه وی من ربکم استاسو درب طرفا وبقیه او پاتشوی سوزنا مما ترک آل موسی هغه چې پرې خو دی وی آل موسی علیہ السلام و آل هارون او خاندان د هارون علیہ السلام تحمله الملائکه چوچت کړي بوي فرشتو ان فی ذلک بشک بدی کی لآیت لکم نخدستاسو دا پارا ان کنتم مؤمنین کتاسو ایمان راوڑن کیئی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.